مفتي صاحب یو مرګره سوال کوي هغه وایي چې زه کله ناکله اودس کوم نو زمانه د جسم په اندامونو کې څه زګې وچ پاتې کېږي. سپوز وایي زه چې کله خپې انځم نو مانه څه زګې په هغې کې وچ پاتې شي، یا چې کله مټې انځم نو دا زګې رانه اکثر وچ پاتې کېږي. نو آیا په دې صورت کې به دغه اودس یا دغه اودس نه پسې چې کوم مونځ کړی هغه به دوباره کوي کنه د هغې مونځ او اودس دواړه شوي دي؟ په اوداسه کې د انسان چې اودس کوي او د انسان په اوداسه کې د دنه څه اندام پاتې شو صحیح نو دله خامخا هغه اندام انزل ضروري دي. او لکه د اودس وکړو د اوداسه نه پس لکه دته په دې مټو کې پته ولګي د مټ په اخر کې لږ زره نه وچ پاتې شوی دی جی یا د خپې وینځلې او د چې پاسېدو نو د پاسېدو نه پس لږ وګرځېدو روانو نو پته ورته وایي چې زما خو خپې وچې پاتې یا شوي دي. ورته چا وویل چې خپه دې وچه او پاتې ډېر شوې کله داسې هم کېږي چې خلک ورته وایي چې هلکه خپه دې وچه ده. په اوداسه کې پی در پی هر اندام انزل فرض نه دي. صحیح نو که دی پکې لږ وروستو شو مطلب دا د اودس وکړو د هغې نه لږ وروستو پس دی لاړ او دوباره هغه خپه یا کوم ځای چې لږ وچ پاتې شوی نو هغې دوباره وینځو نو په هغې سره د هغه اودس پوره شو. ځکه د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وایي یو صحابي هغه د هغه په خپه کې د نوک برابر لږ وچ ځای پاتې شوی و. نو نبي علیه صلات وسلام هغه ولیدو. نبي علیه صلات وسلام وایي لاړ شه دوباره اودس وکړه. هغه لاړ دوباره یې په ښه طریقه سره اودس وکړو او واپس رالی او مونځ یې وکړو. خو مفتي صاحب دا راته ښکاري چې کله ډېر ټایم نه شوی نو واپس هغه زګې انځلی شي، کله چې د جسم وچ شي نو دا خو واپس بیا نه شي انځلی، په هغې کې خو بیا ډېر ټایم ماتی. او دا خو داسې مسله ده چې کله جسم لکه اندامونه د اوداسه چې کوم اندامونه د هغه وچ شو د هغې نه پس ته راځي او هغه لږ ځای وچ انځي نو دا خو ټیک نه ده. چې کله ستا ټول اندامونه لکه لامدی هغه اندام د لونې ورته راشي هغه وچ ځای وینځي بیا هغه اودس برابر دی. صحیح صحیح صحیح. شکریه جزاک الله.